أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو کتونکو سنجو ټي وي سره سید ورغزه یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمندو په نننۍ خبرونه کې را سره موجود د قاریتوب په دنیا کې یو لوی شخصیت قاری محمد وارث تجویدی صاحب د سره خبرې اترې کوم چې د علم چرته نه حاصل کړی دی او د قاریتوب شروعات چرته نه کړی دی. په دې کې کمې مقابلې کړې دي او کم ځای ته په دې کې تللی دی. د تعلق چې کوم دی هغه د کوم ځای نه دی، د تعارف د معلومات چې کوم متعلق دي هغه هم تاسو ته وړاندې کوو. قاری صاحب ټول ناول خو تاسو ته په خپله خپرونه کې ډېره زیاته مینه او هرکلی وایم. السلام علیکم، ډېره مننه، جزاک الله. تاسو خوشحال کړه چې تاسو مو خپل سټوډیو ته راوختلو، ډېره مننه، جزاک الله. قاری صاحب د ستاسو تعلق د کوم ځای نه دی او اوس په موجوده حالاتو کې تاسو پاتې کېږئ کوم ځای کې؟ جی مو خو د شاپور سره څوک ورته خپوري څوک ورته شاپوري دي سره د خپور سره مو تعلق دی او لکه بیسیکلی خو مو د کور میجر سی خو فعلا لکه شاپور کې اوسېږو او بازار مو تعلق دی. نو په موقع باندې شاپور کې اوسېږئ بیسیکلی مطلب اصل نه تاسو د کور میجنسي؟ اصل نه مو د کور میجنسي. دینی چې کوم تعلیم دی دینی سره سره دنیاوي هم وي. دنیاوي تعلیم تاسو کړی دی که نه صرف دینی تعلیم کړی؟ بس لږ ډېر کړی دی، اتم پورې خو ویلې اتم پورې تقریبا یو لږ سټیج ته د دنیاوي تعلیم کې تاسو لاړئ. بس چې چاته مزام پته نه راوستلی. بالکل. او دینی تعلیم چې کوم دی دا تاسو د کوم ځای نه حاصل کړی دی؟ مطلب کوهاټ نه دینی تعلیم حاصل کړی دی که نه چېرته بلې ځلې ته لاړئ ورپسې؟ نو دیني تعلیم خو لکه مو حفظ خو لکه حفظ مو تقریبا د شروعات مرکز ورسې کړي و، د زوړ مرکز چې مدرسه وه مخکې که نه، بیا خو زوړ مرکز هم هغه شو، د ختم شو مدرسې سیستم مرکز عربي سیستم ورکې ختم شو که نه. او بعد بیا مو ځنه را بدل شو، تقریبا 22 سپاره مرکز کې دی، زوړ مرکز کې 22 سپارونه بعد 8 سپاره بیا کمرګرام مدرسې کې ویلې حفظ مال ته پورا کړلو. او تقریبا چې به دورونه مو دغه کې د مدرسه عبدالله بن مسعود جنگل خیل چشمه جات څخه مدرسه دي کې مو دورونه وکړلو او بیا پهله پوزیشن دی مدرسې کې ما الحمدلله ما ته پورا مدرسې کې پهله پوزیشن ما حاصل کړو حفظ ته. په قاریتوب باندې لکه حفظ کلاس کې نه حفظ کلاس هغه ټایم کې قاریتوب نه و؟ هغه ټایم کې رات نه و. د دیني چې کوم سبق و دا چې کله مکمل شو تاسو د نه بعد درس هم شروع کړی دی که نه بس هسې په کور کې یو جومات کې وخت تېروئ چېرته امامت کوئ؟ نو ما خو چې کله د حفظ نه فارغ شوم دورونه مو وکړلو، بیا دورونه پسې بیا تجوید وکړلو. نو تجوید پسې مطلب ما ته چې کله تجوید سره میلاو شولو بس هغه نه بعد بیا زه درس کوم مختلف ځایونو کې، مدرسو کې مې درسونه کړي دي او سکول کې مې درسونه سکولونو کې مې کړي دي، دوه سکولونو کې. او په دې وخت کې موجوده زه یو مسجد کې امام یم، چې وړوکی مسجد دی نوی جوړ شوی دی، هغه کې زه امام یم او دوه ټیمه ما له سبق هم دی ورکړي. د کلي مالت مسجد دی؟ بس د کلي پرې نږدې دی تقریبا. د قاریتوب چې کومه دنیا ده په دې وخت کې مطلب اکثر خلک علما داسې وي چې هغه مفتیتوب اړخته وځي او څوک پکې تبلیغ ته لاړ شي. تاسو د قاریتوب دغه فیلډ ځان ته څنګه سلیکټ کړو او تقریبا د دې ټایم څونه کېږي چې د قاریتوب اړخته تاسو راوختي؟ دا تقریبا زه 2012 نه مطلب چې بالکل زه ما صحیح قرات شروع کړی تجوید 2012 کې ما بس شروع کړلو او شوق ما ډېر مشومتوب نه زه مشوم نه وم، ماته د خلکو ورنه تپوسونه کولو چېرې الله سورة الملک یا سوره یاسین یا نو دا ما مشومتوب نه سورة الملک سورة الرحمن دا بیخي زه مشوم چې دا خبره مې سمې کوله مغټې مزه کړی. بیا دا یو خبره ورکې څوک نه کور خبره نه خو به کم دا چې کوم د زړې خزي کورونو کې دا ډېر عبادتګاری او دوسر کور کې ډېر برکت وي. نو مو کور به وخت د مو مور به کور کې وختي چای په خوره هغه به سورة یاسین او ورځ سورة یاسین کې غلط اوس به ما سورة یاسین خیر بس هغه ما جذبار او چاته شوله. بس الحمدلله بیا تجوید مو کړل 2013 کې مولانا بجدیګر صاحب ما کاله وفات شو 2013 کې. بس ما ټیم تجوید هم پورا شولو. بس هغه نه بعد بیا مختلف ځایونو کې بس درسونه هغه ټایم نه د حسن قرات چې کومې مقابلې وي اکثر په کوهاټ لیول باندې وي، په ملکی سطح باندې هم وي، صوبایي سطح باندې. په کوهاټ کې آس پاس داسې چې مطلب چې چېرته جلسې جلوس کېږي هغه جلسې جلوس کې د نعتونو چې کومې د قرات چې کومې مقابلې وي په هغې کې تاسو چېرته څه حصه اخیستې؟ کوهاټ کې مې بالکل یو مقابله کړې وه خو دې کې بس دا خبره هم کلیر کړم چې کوهاټ کې مو عجیب در کې کړې وه مقابله
عجیب در کې د شال دی زبر کیمره مخه دا خبره کوم یو چانه ډار خبر نه ده نو عجیب در کې چې څوک مقابله کوي هغه ته حق نه ملويږي مو ته ورګه حق نه ملو شوی د سی اور کې ورګه تلاوت کړو هغه د تلاوت اصول نو خبر هغه تلاوت کړو هغه ته انعام ملو شو بهر ارزه خو مو ته خاص انعام نه ملو شوی ګوړ کې مو د نمونه وګیم نه خو لکه کورمجی کې سړی د سوره مهارت اصل الله په نسبت سوره مقبوله بس هغه الله ته خو او انسانان دی خو خی به هغه دا ډیره خبره خو لکه زه دا ویم چې زه دا څور اوریدونکو د ټولو ته هم څو حافظان دي قاریان دي ذکرات کوي عجیب در کې مقابله ته بالکل را نشي دلته کې ورته حق نه ملويږي اسه په دې انعام باندې حسن ملاويږي دا کاریتوب چې کوم وي دا خو بس الله تعالی طرف نه یو گیفت وي انسان ته چې ملاو شي په دې انعام بسوک څه کوي چې کاریتوب ورزي خو ډیره ده کنه انعام څوک څه کوي خو لکه دا چې ته یو مطلب یو فیلډ کې ته مطلب یا فرست ایئر کې کوم کلاس کې چې تا یو خپل قابلیت مهنت کړې ده او ستا یو مقابله صحیح وکړه ته د انعام ملاو نشو او سړی ګیلا خورسي هغه ټینګ کاری صاحب ژوندې خو بهر دا خبره ونکو او مقابله ما کوټ نه علاوه بار اسلام آباد کې یو مقابله کړې او الحمدلله ما ته دویم پوزیشن ملو شو بس هغه چې انعام کې څه ملو شي هغه خو خیر هغه خو خنه دی پکار خو مطلب مقابله تاسو کړی دی خو په کوټ کې تاسو خپل حق نو ملاو شو نه کوټ کې ما ته نه ملو شو کوټ نه بار اسلام آباد کې او تلاوت خو الحمدلله کاریتوب تلاوت مخو صدا سه یو آیات چې هغه کتون کو تاسو وړاندې کې چې هغه آیات کتون کې هم ووري چې د قاری صاحب تلاوت وکړي ډېر خسته تلاوت خو موقع ورته د موقع چې کوم ملاوي په هغه کې ورته خپل انصاف نه ملاو بس تلاوت به ان شاء الله زو کوم مختصر نه ان شاء الله زو امید ده ملګری به خو کی او الله دې ټول ته عمل کوم توفیق نصیب کړي امين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ماشاءالله قاری صاحب تاسو خو واقعي ډیر خوږ او ډیر خسته आवाज دی خو د دې باوجود چې خپل انصاف نه ملاويږي د انصاف چې کم مالکان دي چې کم د وخت مالکان وي هغه په وخت باندې فیصله کوونکي وي چې د ارزي فیصله کوي هغه ته هم پکار دی چې داسې قسم خلکو تخپل موقع ورکي تلاوت سره سره قاری صاحب تاسو په ناتونو کې هم چرته صحیح اغست دي کنه صرف په تلاوت باندې سوچ دی تلاوت سره سره د ناتونو خو څه الګ ډېر شاعري کوم د مولا ترزه معلم شي هغه پس څه لونه شاعري کړي خو دا څنګه کوم ځکه چې بیا خپل فیل نه سړی ووري کنه چې د ځان د پاره یو شعر ولي کې خو نور په جلسه جلوس کې تاسو چې تا نات کې چرته ایسه نه دا غسته نه نه متخصص تجربه او دا تاسو چې کوم قرات از د کړه د چرته خای هم او کنه صرف ځان د پاره مز د کړه د خپل محلي چې کوم جمعه ته پاغه کې کله کله وکي او داسې په یار دوست محفل کې کینه اغاز کې وکي کنه چرته مدرسې کې د تاسو قرات هم نو قرات خو مدرسې کې نه خو لکه مطلب عام چې کوم حفظ کلاس وی هغه خیم نظیره قاعده دا خیم او حفظ قرات خو دې دا خو لونه مشکل ځکه چې دې پر خو پورا پریکټس وکړه اول خو حفظ وکړه تجوید دی تجوید پر خو پهله حفظ وکړه چې مطلب چې څوک قرات د کول غواړي او د پهله د حفظ کوشش وکړي چې ځان د حافظ جوړ کړي حفظ نه بغیر قرات کیږي خو لکه حفظ ډیر زیات بهتره ځکه چې حفظ نه کړه ډېر قرات تکي نو به دې مشکل لکه مطلب یو وختو کې مطلب چې او خرکشي کې کینه ما شي کې سب وځي ګران دي کنه او خرکشي کې کینه ول ډیر ګران شي ډیر ګران دي به دې ګران کیږي تجوید لکه قاری ور الله سي ټول ولادي دا ګوري ناظرین خو قاری ور الله سي ټول کې هغه چې کوم د حفظ نه کړي خو هغه قرات کړه دي خدا خو هر چا واس کار نه دا خو الله پاک توفیق دې شاته ور کې استعداد دي کنه او کسو کو غواړي چې زده کول مطلب دا غوي خواهش وي چې موږ دا زده کول شي او چې بالکل کولی شي څوک غواړي د مدرسې په ټایم کې بالکل غواړي او کدا سي طلبه چې هغه غواړي چې مطلب موږ دا کاریتوب په کوهات کې تاسو سره یا نور داسې ځایونو کې کاریتوب زده کول غواړو تاسو چې کم قرات کتون کې هم داسې طلبه پکې موجود وي هغه دا وایي چې درنګ تلاوت موږ هم زده کول غواړو هغه د پاره سزا صد خودلو مکتب شته او کنه نو هغه پر خو دې دا چې بیا خو د استاد محترم چې ګوند قاری اسماعیل الرحمن صاحب هغه نو په خپل تجوید کړی دی اول خو د مغه کی ذکری صاحب نه تجوید وکي کا کوټ کی ویاله او کبیا قاری اسماعیل صاحب مولا استاد اسماعیل الرحمن قاری صاحب هغه نه نو بیا لکه مزخبل هم تجوید هغه مشکل سم هدر هغه خیالم ته څوک شوقین وي نو هغه ما سره رابطه کولی شي زه به خپل نمبر وخم هغه ما موبایل نمبر دی 0332 92 516 په دې نمبر باندې مال واتس اپ هم دی رابطه هم کولای شي ان شاء الله څه قسمه غوي ان شاء الله زي حفظ ولا سبق یا د تجوید ولا هغه ان شاء الله زه رهنمایي کولای شم مطلب په دې بند وخت کې ځوانان کو ګورو داسې خبره هم نه چې صرف حافظ بداکاری تو به زده کولای شي نور خلک نه ځوانان زیاتر بنوای مکم به خو د ځوانانو چې کم فیصد داسې لګ ډیر ځوانان چې هغه په دې غانو بجانو کې په ټیک ټاک کې په فحاشه کې بیزي دي هغه کدا غواړي چې مونږه کاریتوب زده کو هغه د هم زده کولای شي او نور داسې طلبه حفظه چې هغه زده کول غواړي هغه د لپاره موکشته موقع استاد اول نشته دا مو سره رابطه کوي شي نور کاریان کو ډیر کورای کرام استاد زه غوي د لپاره موجود ده ځای موجود دی چې کوي وختو کې مطلب شوی دی چې لکه یو محسب نه وای خو به هر حال څه کوي نو ډیر څه کول شي څه ذکر غواړي دا ګور نه خلک مهارت وکي پایلټ ځان مطلب مهنت وکي هغه وګور اسمان ته وخی اجازه مطلب و چې پایلټ جوړ شي نو کاری هم جوړېدل شي اساسي سره چې مهنت وکي دنیوي کوي شي دنیوي مار کې سمند تر کوي شي دنیا لپاره دین د بارم کور مجید زه خو هم چې دا فزول ټیک ټاک او دا فیسبوکونه کوي لایو کمنټونه تا فالوور بزیاز جن څو شي دنیا خو نه کی دې لپاره بهتره ده چې کور مجید تلاوت تاسو مسجد کې نه خدای ستاسو کور مجید تلاوت تاسو وکي تاسو یو قسم ته بدن ته زړه د سکون او راحت ملوي چې کور مجید خو مزونه خو خبر دینه دا خو صرف اخ شاده پاته چې څوک مسجد کې ناس سسوګي وای یو سړی ته وای چې مالټي منی ډیر زیات خوږی دي خو چې هغه خورل نه وي دا غوي پته نه ورته لګي دا اوس موږ پته لګي چې موږ اوس ما په خپل بیزګل ما چې خپل زړه تنګ شي نو زه کور مجید تلاوت وکم ما اچانک په کور مجید مې کوم زړه خوشحال سي سوره وکیا خوشحالي ملاو شي تاسو ته اوس ته خلک رزق پسې سر دي کنه سره مو ځای په ځای منډه کله حکمران نه ګلګي کله چانه کله وزیر اعلی نه کله وزیر اعظم نه ګلګي خپل ځان نه ګلنه کی چیرې
زه خو عمل نه کوم نو چې کوم خلک د رزق وسې منډوي زه خو دا کوم چې تاسو سره واقعي او مخام منځنه بعد تاسو ولا الله پاک ان شاء الله غیبی هر یو شی به آسان کی کتون کو ته هم پکار دی چې مطلب د تلاوت چې کوم شوق ته هغه په ځان کې پیدا کی په فضولیاتو چې دا غوي وخت ضایع کیږي په تلاوت د خپل وخت قیمتي کی کتون کو د پکار خو د کې مین شی لکه دا مور پلارو کې دا دوله رول کې پلیکي ځکه چې مور خپل بچی باندې نظر نه ساتي چې هغه موبایل ته ور کړی وي ته اوس نه کی سره سکول ته واچي به مدرسې لکه سکول ته پر 3000 5000 10000 پورې ته خرچې کولای شي مدرسې ته خپل بچیان سره زوره خو مور پلار کمزوري ده اول خو مور پلار ته پکار چې خپل بچی د مدرسو کې واچي او بچیو ته پکار چې شوق پیدا کی کور مجید سره چې تا کور مجید نه د انګلیش کتابونه هر کتاب د زده نو ته بیا مخ مربط رسی الله پاک ته څنګه جواب ورکړي چې تا دنیا د پر دومره ځان منډه تر ریکړي او پلارانو ته پکار چې نو سوچ اخرت ته دسنه وکړي اخرت پر تیارې پکار دنیا خو بچل بس ژوندۍ د تور ځای تیر شي مار نه بعد کور مجید پکار چې انګلیش او سوشل دا کتابونه خو پکار نه رسی قاری صاحب د وخت راکولو ډیره زیاته مننه کوم قدرمندو د قاری صاحب خبره اترې تاسو واورېدې چې کوم د شکوي وی ګلې وی او د تلاوت هم تاسو واورېدو واقعي چې ډیر خوندور او ډیر د مزې نه ډک اواز یو تلاوت خو اسه هم خوند کوي خو چې داسې قسم خسته اواز سره واورې نور هم پکې خوند پیدا شي خو په اخره کې والدینو ته هم دا وویل چې په خپل بچو باندې زیات تر سوچ وکړي د بچو کوشش کوي چې د بچو کم سوچ وي هغه دنیا سره دینی اړخ ته هم جوړ کړي چې هغه په دین باندې هم خپل توجه لګه برقرار وساتي او د قران پاک تلاوت شروع کړي خو ځوانانو ته هم دا وویل چې په موبایل باندې په غانو بجانو باندې خپل وخت ډیر ضایع کوي کوشش کوي چې ماخام او مخصوصن منځ کې تلاوت کوي سحر وختي تلاوت کوي قران سره خپل لګاو خپل مینه پیدا وکړي اله لرو په کتونکو کې چې کم ځوانانو طبقه د کم والدین دي د خپل بچو ډیر زیات خیال ساتي ځوانان به د خپل ځان خیال ساتي موبایل په بجای د موبایل په نسبت باندې به قران مجید ته توجه ډیر زیات ورکوي یو نوې پروګرام سره خپل قربا سید ورغزي تور کې اجازه دلو یا الله پامان